په یتیمو چې د زړه نه مهربان یم د بېوسو خلکو ته لا په زړه امداد کړم زه ژوندي چې څو په ځمکه د جهان یم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکی او مهربانه دی. کتونکو الحمدلله زمونږ چې کوم سیستم پر اوس کال د رمضان المبارک چې کوم طریقه کار و په هغه طریقه کار باندې الحمدلله روان و. دا نن زمونږ دویم پروګرام دی. زما د خپلې محلې امین الله بابا زوی را سره ولاړ دی چې ماشومان دي او یتیمانان دي. الحمدلله زمونږ د ټول نه لومبی میشن چې کوم دی د یتیم دی ځکه چې د یتیم دا کاته ډېره زیاته ګرانه وي ځکه یو خو چې پلار نه یا د ګټې وټې څوک داسې په کور کې نه نو ماشومان ډېر زیات د لړا کړه هغه ژوند تېروي. نو انشاءالله تعالی د ما سره په کلي کې تقریبا 15 پورې خوشه داسې یتیمانان کونډې کورونه دي خویندې چې د هغوی کره هېڅ قسم داسې څه وسایل نشته یا د هغوی څه د روزګار یا څه داسې د ترتیب د ګټې وټې څوک نشته. الحمدلله ټول نه لومبې به هم دقه د کونډو چې کوم کار دی انشاءالله هغه به مخکې کوو. د هغې نه بعد به بیا انشاءالله سیستم ته ګورو که الله تعالی فضل او رحم وکړو نو انشاءالله موږ نه ستړي کېږو نه وږي کېږو. دغه ترتیب باندې به ځان رسوو انشاءالله. دا نن د 7000 روپو د پیکج نه الحمدلله زموږ سیستم روان شو. 2 دړې وړو دي پکې دړیزې ټیم وړي دي پکې دغه شان دالونه دي او لوبیا ده پکې چینی ده پکې دغه اچار دي کجوري دي وغیره مسالې دي. نو انشاءالله په دغه ترتیب باندې چلیږو چې څومره زموږ سره په کلي کې دا څومره کونډې دي نو انشاءالله دغه د 7000 روپو پیکج چې کوم دی دغه به دغه کونډو ته انشاءالله کوسي کوسي ته وړو. دغه ماشوم زما د خپل ګاونډو د رمضان سره راوستو انشاءالله دغه پیکج د دې لپاره دی. باقي پاتې چې څومره موږ سره کونډې دي نو انشاءالله دغه کونډو ته به کوسي کوسي ته که خیر ځان ورسوم. د ټول نه لومبې به کونډې کوم بیا ورپسې لا علاج چې کوم بیماران دي که خیري او د هغې نه بعد به بیا عام خلک الله پاک فضل وکړو زموږ سره څه وو انشاءالله بیا به عام خلکو ته کار کوم. ټولو ملګرو دغه درخواست څوک هم تعاون کوئ 0310 99 652 زما نمبر دی په دغې باندې زی پیسه هم د هغې نه علاوه کوشش کوئ ځان سره پروګرامونه شیر کوئ چې انشاءالله د دغه یتیمو سره دغه چې کوم کمزور خلک دي چې انشاءالله هغوی سره په دې روژه کې چې کوم دی نو اوږه په اوږه باندې ودرېږو د هغوی دغه سخته کې یا د هغوی باندې چې کوم تکلیف وي په کور کې چېرې یو خوا روژه بل خوا صحیح نه یا ګټه وټه نه یا څه پیسې دي نو چې انشاءالله تعالی په هغې کې ورسره مستقل ودرېږو او دوی دا مخصوص نه کړي چې موږ یا یتیمانان یو یا موږ بیماران یو. ډېره مهرباني ډېره شکریه.